अस्सलाम वालेकुम मलगरो इमरान खान د PDM ټول سیاسي جماعتونه کلین بول کړل یو ځل بیا د اسلام آباد های کورټ نه او د لاهور های کورټ نه عمران خان ته یو ډیر غټ ریلیف ملو شوی دی په زمان پار کې چې کم اپریشن او د اغې نه پس عمران خان د پاره حالات ډیر زیات سخت شو نه هغه کم شخصیت او چې هغه په دې کې ډیر اهم کردار ادا کو او د عمران خان د پاره د حالاتو کې نرمي پیدا شو نه هغه کې چا ډیر اهم کردار ادا کو اب هم په دې ویډیو کې تاسو ته ویم نن یو ځل بیا په اسلام آباد کې په عدالت کې د عمران خان پیشي ده او الته چې کومه منصوبه جوړه شوې وه نو هغه څنګه ناکامه شوه د هغې څه صورتحال دی اب هم تاسو ته مخې ته اکدم مریم نواز یو ځل بیا په پاکستان تحریک انصاف او په عمران خان باندې د پابندۍ لګولو مطالبه کړې ده او هغې دا ویلي دي چې پاکستان تحریک انصاف یو سیاسي جماعت نه دی بلکې دا یو اکثریت پسند جماعت دی نه لحاظه په پاکستان تحریک انصاف او په عمران خان د پابندیو لګولی شي یو وړخته د مریم نواز میډیا مینجمنټ دی او بل وړخته د عوامو میډیا مینجمنټ دی نو په دې ویډیو کې تاسو ته دا ویم چې د عوامو میډیا مینجمنټ څنګه وي او د مریم نواز میډیا مینجمنټ څنګه دی خو د هغې نه مخکې تاسو ټول ته یو ریکویسټ دی چې تاسو زما را پیج فالو کې خپله قیمتي رای را سره هم په کمنټ کې ضرور شریکه کې او که چیرې ستاسو دا ویډیو خوښه شي نو مخکې ملګرو سره ضرور شریکه کې اول خبره کو چې پرون په لاهور های کورټ کې د عمران خان پیشي وا او عمران خان د ریلی په شکل کې عدالت کې پیش شو یعنی اوس عمران خان ته د الیکشن کمپین ضرورت هم نشته ځکه چې کله هم هغه عدالت ته راځي نو د هغه پیشي د یو ریلی شکل اختیار کی او هغه سره په ډیر غټ تعداد کې خلکا شرکت کوي نه لحاظه اوس هغه ته د الیکشن د کمپین ضرورت هم نشته لاهور های کورټ او اسلام آباد های کورټ چې کوم د عمران خان خلاف دوه ناقابل ضمانت وارنټ گرفتاریو هغه معطل کړل او عمران خان له ټوټل په 9 مقدماتو کې ضمانت ورکو یعنی د اسلام آباد په 15 مقدماتو کې او د لاهور په 4 مقدماتو کې عمران خان ته ضمانت ملو شو نن بیا په اسلام آباد کې د عمران خان پیشي ده او دلته چې کومه منصوبه جوړه شوې ونه هغه څنګه ناکامه شوه دا اوس تاسو ته وایم د عمران خان پیشي په توشاخانه کیس کې ده او څنګه تاسو ته پته ده چې توشاخانه کیس کې کم بلندرز شوي دي د نور حکمرانانو چې د توشاخانه کیس نه څه اغشتي دي عمران خان د قانون مطابق د هغې نه ګړی او چې کوم نور تحایف دي نه هغې غشتي دي او په خپلو اساسو کې هم هغه ډیکلیر کړي دي خو د هغې باوجود د حکومت په عمران خان باندې توشاخانه کیس کړی دی نو په هغې توشاخانه کیس کې نن په اسلام آباد کې د عمران خان پیشي ده او د عمران خان پیشي په افیډ کچهري کې مخکې وه نه دلته دا منصوبه جوړه کړې شوې وه ذرایع دا وایي چې عمران خان باندې د حملې کولو منصوبه جوړه شوې وه ځکه چې دا افیډ کچهري داسې ځای کې دی چې هلته د دې نه مخکې په وکیلانو باندې هم قاتلانه حملې شوي دي په ججز باندې قاتلانه حملې شوي دي په سیاسي رهنماو باندې قاتلانه حملې شوي دي او ډیر اهم شخصیاتو باندې دلته قاتلانه حملې شوي دي نو پاکستان تحریک انصاف او عمران خان د دې خدشې اظهار کو چې دلته د سکیورټي څخه خاص تنظیم نشته نه لحاظه دلته په عمران خان باندې قاتلانه حمله کیدی شي نه لحاظه زمونږ چې کوم دا درخواست دی قبول کړی شي او دا کیس د دې ځای نه بل عدالت ته منتقل کړی شي نو اوس د پاکستان تحریک انصاف هغه درخواست منظور کړی شو او اوس په دا کیس په جوډیشل کمپلیکس G11 کې وي مخکې په افیډ کچهري کې اوس په جوډیشل کمپلیکس G11 کې دی نه دلته چې کومه منصوبه جوړه شوې وه چې په عمران خان باندې به قاتلانه حمله کیږي نو هغه منصوبه اوس ناکامه شوه او اوس په اسلام آباد کې د اسلام آباد انتظامیه دفعه 144 ولګوله هغوی ته پته ده چې عمران خان به یو ځل بیا د جلوس په شکل کې راځي دې ټایم کې عمران خان د اسلام آباد کې د پیشې دپاره روان شوی دی د زمان پارک نه او هغه سره ډیر زیات ګڼ تعداد کې خلک دي او اسلام آباد کې به هم نور خلکه د هغوی چې کومه ریلی ده د هغوی قافله ده نو هغه به جاین کی د دې یرې نه اوس د اسلام آباد انتظامیه هلته دفعه 144 ولګوله بل اړخته مریم نواز یو ځل بیا په پاکستان تحریک انصاف باندې د پابندۍ لګولو مطالبه کړې ده او هغې دا ویلي دي چې د پاکستان تحریک انصاف ورکرانو په زمان پارک کې کم مزاحمت وکړو نو دا غیر قانوني او په پولیسو باندې پټرول بمونه هم راوغورځول او هغوی یې زخمي کړل او هغې دا ویلي چې دا صرف د 5 منټو اپریشن و په تېره ویډیو کې ما تاسو ته ویلي چې دا فیصله شوې وه چې دا اپریشن به 20 منټس وي دې د 20 منټس اپریشن نوم ورکړی خو د پاکستان تحریک انصاف کارکنانو دونه مزاحمت وکړو چې هغه اپریشن په 26 غنټو کې هم مکمل نشو اوس یو وړخته مریم نواز دا وایي چې دی غیر قانوني مزاحمت کړی دی خو هلته صورتحال داسې جوړ شوی چې ورکران زمان پارک کې موجود و 4 واړه اړخونو نه پولیسو زمان
پارک باندې چاپه لګولې وه او پولیس ورو مخکې تلل او په دې باندې انسو ګیس کو شیلنګ یې پې کو خو چې کله هلته ځای کم شو او کارکنان بیا زیات وو نو بیا چونکې نور ځای نه و پولیس مخکې پیشقدمي نشوه کولی او که کول هم نو هغوی باندې شیلنګ کو هغوی دا وی چې کارکنان منتشر شي د دې ځای نه چېرته لاړ شي یو خوا بل خوا لاړ شي خو کارکنان هم هلته په زمان پارک کې موجود وو نو د هغې نه پس دا کارکنانو د پولیسو خلاف دوی مزاحمت وکړو او په پولیسو باندې دوی هم پتراو شروع کړو هغه اړخ نه پې شیلنګ شروع دې اړخ نه پې دوی پتراو کړو د هغې په نتیجه کې په سوونو باندې کارکنان هم زخمي شوي دي پولیس هم په دې کې زخمي شو اوس مریم نواز دا وایي چې دا اپریشن صرف د 15 منټو خو چونکې د حکومت داسې اراده نه وه چې هغې عمران خان گرفتار کړي نو که چېرې دا اپریشن د 15 منټو اپریشن و نو بیا د 10 کروڑ روپو انسو ګیس یې سله استعمال کړ که چېرې دا اپریشن د 15 منټو نو بیا سلې په سوونو کسان زخمي کړل او د هغې باوجود هم عمران خان گرفتار نه کړ او دوی په خپل مقصد کې کامیاب نشو په 24 غنټو کې هم دوی هغه اپریشن مکمل نه کړ ځکه چې هلته کم خلک موجود نو هغوی دا وینا وه چې موږ به خپل زندگی قربانو یعنی دوی به زموږ په لاشونو باندې تیریږي نو هغې نه پس به عمران خان گرفتاری او څو پورې چې موږ جم دیو نو موږ به عمران خان گرفتاری لا ور نه کړو نو دا اپریشن په دې وجه باندې ناکامه شو که چېرې دا اپریشن دوی کامیابو او عمران خان یې گرفتارو نو هلته به ډېره زیاته خون خرابه کېده او داسې ناممکنه وه نو د دې وجې هغه اپریشن ناکامیابه شو یو اړخ دوی دا وایي چې تحریک انصاف څونه ورکران دي نو دا اکثریت پسند دي او دوی په پولیسو باندې پتراو کړی دی نو تاسو د دې یادوي چې کله په نیب کې د مریم نواز پیشي وه نو دې ځان سره په خپل ګاډي کې غرغټ کاڼي راوړي او په هغې باندې چې کومه د نیب عمله وه نو هغې یې پې زخمي کړي او په هغوی باندې دباو اچولی او د هغې نه پس نیب اوسه پورې مریم نواز لا نه ده راغوښتې په یو کیس کې په نیب کې دې باندې کیسونه دي خو اوسه پورې نیب مریم نواز په یو کیس کې هم نه ده راغوښتې نو دا مطالبه اوس ګورو چې څه حده پورې ځکه په میډیا باندې باره کې ډېرې زیاتې خبرې کېږي د عمران خان دپاره چې کم حالات سخت کړی شوي او په زمان پارک کې کم اپریشن وشو او هلته څه صورتحال نو اوس په دې صورتحال کې لږه نرمي راله او دا نرمي د چا د وجې راله نو دې باره کې سینیر صحافي نجم الحسن باجوا انکشافات کړي دي او هغه دا ویلي دي چې د دې اپریشن دوران چودھری پرویز الهي موږ نه لیدو او ډېرو خلکو دا ګیلم کوله چې د پاکستان تحریک انصاف مرکزي صدر چودھری پرویز الهي دې ټیم کې کم ځای کې دی نو هغې ټیم کې دا خبر مخې ته راغی چې یاره د هغه کرونا ده خو بیا ماښام ټیم کې چودھری پرویز الهي عمران خان سره ملاقات وکړو وزیر اعظم شهباز شریف هم عمران خان لا د مذاکراتو دعوت ورکړی دی نو دې حالاتو کې څنګه نرمي راله نو سینیر صحافي نجم الحسن باجوا دا انکشافات کړي دي او هغه دا ویلي دي چې چودھری پرویز الهي د حکومت ترمنځ او د عمران خان ترمنځ د یو پل کردار ادا کو او د دوی ترمنځ د مذاکراتو چې کوم هغه لار وه هغه همواره کړه او د چودھری پرویز الهي د وجې نه عمران خان سره چې کومه سختي وه نو هغې کې لږه شان نرمي راله بل اړخ ته مریم نواز میډیا مینجمنټ دی او د عوامو میډیا مینجمنټ دی د مریم نواز میډیا مینجمنټ دا دی چې هغه ټول میډیا له حکم ورکي او هغه بیا عمران خان له کوریج نه ورکوي دا تاسو ټولو ته پته ده خو د عوامو میډیا مینجمنټ څنګه دی نو دا تصویر تاسو وګورئ دې کې تاسو کتی شئ چې په دې نیوز چینل باندې یو اړخ ته د عمران خان په لاهور های کورټ کې پیشي وه او هغه د ریلی په شکل کې لاهور های کورټ ته راغی نو د دې نیوز چینل باندې د پکچر کې تاسو وګورئ یو اړخ ته عمران خان له کوریج ورکوي او بل اړخ ته چې دا پرده پې چا اچولې ده نو دې کې د مریم نواز پریس کانفرنس ښودلی کېږي د بل اړخ ته نو په دې باندې او ډېر زیات پکچر داسې په سوشل میډیا باندې مخې ته راغلي دي نو خلکو په دې باندې پرده اچولې ده نو اوس دې له د عوامو میډیا مینجمنټ نوم ورکړی کېږي آینده ګورو چې نن په اسلام آباد های کورټ کې څه کېږي ټول صورتحال به زه تاسو ته مخې ته ایکدم خو که چېرې دا ویډیو ستاسو خوښ شوي مخکې ملګرو سره هم شیر کړئ خپله قیمتي رایې را سره هم په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ د الله په امان